بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو په توابعو کې د ټولو نه اخرني قسم چې کوم دي نو هغه عطف بیان دی. ماشوم په دې باندې پوهېږي چې عطف بیان دي ته وایي چې کله یو غیر مشهور نوم وي او د مشهور په وجه باندې د هغې تعارف وشي یا د هغې پېژندګلو وشي. یعنې اردن په مدرسه کې ناست یو او مدرسې ته چې کوم دی نو یو کس راننوته او د هغه نوم چې کوم دی نو هغه زید دی. خو دا زید چا پیژندنه او د دې زید ماشوم دی چې هغه موږ سره مدرسه کې سبق وایي چې د هغه نوم چې کوم دی نو امر دی. نو تاسو ماشومان په دې طریقې سره پوهېږئ. وایي ګوره بچي ته د امر پلار راغی چې د هغه نوم زید و. چې کله هغه راغی نو ماشومانو یو ماشوم دا ووایي چې زید راغی زید راغی. اوس هغه زید چا نه پیژنده خو چې کله یې ووایي چې د هغه زید چې هغه د امر پلار دی ابو امرین چې د امر پلار دی نو ګورئ ته دې زید دا پېژنګلو چې کوم دی نو ته دې امر په وجه باندې وشوله چې په مدرسه کې طالب کوم سبق ووایه. نو دې طریقې سره ماشوم پوهېږي چې دا دوه نومونه به راغلي یا خو ته دې دویم نوم د دې لومبني نوم دا پېژنګلو چې کوم دی نو ته دې دویم نوم په وجه باندې به وشي. نو دې ته څه وایي عطف بیان وایي ورته. نو جا چې کوم دی نو څه شو پیل شو او زیدون چې کوم دی نو دا وله مبین شو او امرین چې کوم دی وله بیان شو. نو مبین او بیان چې کوم دی فعل لپاره دا فاعل شو.